اوس اسماعیل بد کم زینا پیدا شي پلار ورته راغی د لاسه یې ونیو چې بچیه ما ته خدای ویلی دي چې دا زوی دی حلال ایمان دی ته وایي تا ما کې به څه ایمان تا ما کې به څه ستا زما دا ایمان که د اختر په ورځ د قربانۍ سرمن راکه خو قرباني دې قبوله شو که دې را نه کړه کافر شوې ستا زما دا ایمان دی د اختر په ورځ قربانۍ سرمني بابا جمعه ته نه 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 دې مولا له مو نه ولی جمعه ته تلم دا د سماعتي لوټه راته نه وراغست ما وړه دې مولا ستا دا ایمان دی زما دا ایمان ته پوښښ خبر د 10 روپو ګډوره سرمن په دغه ورځ دی مولا د لداو د سماعتي لوټه نه وراغست نه سرمن ولا نه واوري سرمنه د قربانه عام طور امامان چې دي دا غریبان دي بل بچدار دي او خوار بل ذریعہ نشته دغه سرمنه او سرسایو تستاسو په جمعاتونو کې ناست ټیک به سرمنه خپل امامانو لور کوي چا چې قصاب لا د ساروی علالولو په اجرت کې سرمن ورکړه حرام او ناروا یو مرتکب د حرام ها کوم امامان چې مالدار دي غوړ دي او ساربه دي اغیله به قطن نه ورکړي ما په خبرو پوهیږئ کوم چې خوار او بال بچدار دي ټیک به اغیله کاغه امامان او مالدار په زور غواړي اسی او 10 روپے د اختر میله لپاره ورکړي چې دیم په لګ چکرې وਹੀ او سرمن بنور او نه پېکی چې کوم خوار او بال بچدار دی اغیله به ارزاو چې اسماعیل با کم زینا پیدا شي او ابراهیم با کم زینا پیدا شي قال یا ابت افعل ما تؤمر اے پلارا الله چې درته سویلی دي نو زر کوا او به وای داسې څوک بو قال یا ابت افعل ما تؤمر پلارا خدای چې درته سویلی ډېر زر کوا وقت ملګوا بچیا ته بچکه چې زه تعالی لو وزا ستجدنی انشاء الله من الصابرین اے پلار زرد چې بیا به مو مال را چې ته حلاله او زبستاد چړې لاندې صبر کوما ته به حلاله زبست نه څوک بو مور لرا لګرته خزستاد زوی قربانی خدای غوښته مور په سجده پریوته چې الحمدلله چرته ز غریبا او چرته زما د زوی قربانی غوښتل یا الله په ما دې تمره مهرباني وکړه چې زما زوی دې د قربانۍ د پاره وغوښت الا تاکي جامع ورواغوندان سر ورته غوړ کا سترګي ورته تورې کا د لوی اختر نور مهندې لګیا دي زامن سنبالي د میلو د خوشالو د پاره د اسماعیل مور لګیا د زوی سنبالي د لالولو د پاره تو بکیڅو لاس نه ونی و پړو چاړې ولا لاس کې ورکړه چې و سړی خپې می ورته و تړا سينه چلته و یو ته په ولګي بیا د بي بوشنو خدای به قرباني قبول نک منا تروان منا مذبح ته ورسید دواړه ودره قران وسګوري فلما اسلما وتله للجبين
فلما اسلما ارکل چې دا پلار او زوی دواړه د خدای حکم ته گردن نهاد اسلما پلار او زوی دواړو د الله حکم ته گردن کې دا ډېر ګران کار بیا لاس په ولا تړا وتله للجبین راوای چولو پسینه ورته ګوډه کې خواسترګي تړلې او په مرای ورته چاړه کې څوک بو بسم الله الله اکبر مرای نه غوسی الله اکبر الله اکبر نه غوسی وچړې خدای نه بده په جهنم کې غواړم دسترګو پراب کې ګډوره راضی او د ابراهيم پخپو کې سملیو علالي ابراهيم شپاره سنه دا یقین راغی چې زوی می علال خرار شو دی وینو چې سترګې پرانیسته ګوري لاندې ګډوره علال کړه پروت اسماعیل ولاړ دی دا ولي او د خدای د شفقتانه انداز تا ګوري الله فرمایي چې دې په غوسه شو چې دا زوی مې ولې بد شو ما خو دې حلالولو کنه نو الله فرمایي وناديناه يا ابراهيم الله ما आवाज وکړو ابراهيم عليه السلام تا چو ابراهيم غوسه کېږه ما قد صدقت الرؤيا تا خپل خوب رښتینه ما چې درته سویلیو ته په خپل مقصد کې کامیاب امتحانو کامیاب تاسو خیال راکړئ نو زما عزیزانو اوس به مونږ ابراهیم علیه السلام کوم ځای نه پیدا کوو اسماعیل علیه السلام به کوم ځای نه پیدا کوو بی بی هاجره به هغه صابره او پاکه مسلمانه هغه کوم ځای نه پیدا د دې وجنه نیتونه خالص نیتونه صفا کړئ